بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. پروگرام د یتیم آواز سره زم تاسو د اخلاص خادم الیاس سهارا. دا قصه سره بنیر طوطالئی جنگدرہ کرینا فضل قدیم ور د کور نه نیغ پنیغه ملګرو فضل کریم ور کم چې د نن یو سو میاشتې مخکې پاک رسیدلو. دا غنه 15 بچیان پاتې شوی دي چې درې لوریانی دي، 2 زامن دي. 2 زامن چې کم ته پاتې دي هغه هم معذوران دي، لوریانی هم وړي دي. کم چې د سیالو بچي دي هغه هم معذور دي. دا ماشومان څومره د سختو سره دي. زموږ د خور په خپل هم بیمار ده، د دې سه بیماری ده. د وړو جامه په هزار د کم ځای نه راځي. د دې کور د سختي څومره دي. د دې یخ یخ نه د شپې څنګه تیریږي. بستر شته که نشته. د وړو چې کم دا 2 ماشومانان دي بیماران دي، د هغوی د علاج پیسې شته که نشته. نور د دوی د ژوند څومره د سختو سر دی. خپلې خور نه به تپوس کو. کومه چې زنګ سره دا وخت کې ناسته ده زموږ سره اوسئ. السلام علیکم خورئ. وعلیکم السلام. خورئ دا راته ووایه د فضل قدیم ورور د مرګ څونه وخت شو، بیماري څه وه او د هغه د مرګ نه بعد د دې ماشومانو او ستاسو د ژوند څنګه تېرېږي؟ بس د الله سرې ته پاتې شوي، بس نور هېڅ سره نشي وایي. یو الله ورسره دی نو بس دغه کسې پاتې شوي، نور زموږ هېڅوک نشته. دغه کسې خوشو کور کې بس دغه شان د وړو سره پاتې شوي، هېڅ سره نور نشته. بچ څوک خیر زکات راکړي په هغې باندې بس خپل ټایم پاس کوو. نو څه دغه د هغه د مرګ څونه وخت شو خورئ؟ میاشتې وشوي چې وفات شوی دی او یو کال نیم به کېږي چې دغه شان ناجوړه شوی بیمار و. ستاسو د کور د حالات خو چې کم دی، په دې خو نه دروازې شته نه پې روشندانونه شته. دا پردې مو ته راځوړندې کړي دي، نو په دا خو ډېره یخنیم ده او د علاقه یخ هم ده. د ماشومان او د شپې څنګه د زندګي څنګه تېرېږي؟ د یخنۍ سره څه کوئ؟ بس ساړه راله کېږي، بس واړه دغه کېږي او دا څه ژوند دی خو بس تېرېږي. نو قدیم ورور د مرګ نه بعد په دې کور کې یا په دې ژوند باندې داسې خوشحالي یا داسې څه په مړه خېټه روټۍ څه هم برابر شوي دي؟ نه وایي چې مخکې څنګه ژوند وخت شان ژوند زموږ نشته. غمه د زړه د کور مې زیو کنه، چېرته ژوندون ته مې پرېږدي او کنه. غمه د زړه او په دې خپله غریبۍ کې به ورسره پیدا کولو. اوس ماشومان دغه کسې پاتې شوي دي، هېڅ په موږ باندې هېڅوک دغه نه کوي. بس د الله سرې ته دغه کسې پاتې شوي. د بچیان خو سکول ته ځي، د زنګه د خورزه مدرسې ته ځي، د دوی د مدرسې د سکولونو خرچه وغیره دا د کم ځای نه پوره کېږي. بس دا چې څوک خیر زکات راکړي نو دی له پې هر څه نور کومه، بس دی له پې ورکومه. نو خورئ دا راته ووایه کله چې د سر سوری نه وي د ماشومانو، نو خویندې اکثر خپلو بچو ته وخت تېروي چې په موږ پسې به وخت راشي. دا بچیان مې زلمیان چې ستا خو دا 2 زامن دي، دا هم تاسو وایه دماغي کمزوري هم ده. دا ماشوم چې کوم زما په څنګ کې ناست دی دا ښایسته ماشوم دی، دا د خبرو اترو هم نه دی. تاسو وایه خبرې نشي کولی، دماغي کمزوري ده، نه پسه پوهېږي د هېڅ هم نه. ستاسو خو هغه سوچ هم نشته. نو دا راتلونکی وخت به څنګه وي؟ تاسو ته څه ښکاري کوم چې څنګه دا بچیان ناست دي او ماشومانان دا خو د ګټې وټې دي نه، ځکه چې خبرې نشي کولی، د دوی د مزغو بیماري ده. نو تاسو څه ته وخت تېروئ او څه وایئ چې راتلونکی وخت به څنګه څونه د سختو سره به وي که څنګه به وي؟ بس بس ژوند دی خو بس تېرېږي، بس ژوند دی بس تېرېږي. بس ناست دی د الله په سره ناست نو چې الله به راکوي، بس موږ به دغه کوو. د د علاج د دې معالجه څنګه کوم چې تاسو وایئ په هغې باندې څونه خرچه کېږي او دی به ټیک شي که ټیک به نه شي؟ او ستاسو دا ژوند څنګه لکه ډاکټرانو سره ستاسو دغه شوې ده او هغوی څه وایي چې دا بچی به صحیح شي که نه؟ بس غریبۍ به علاج وله کوه، نو نور سمې زموږ نشته او بس د علاج د وجې پاتې شوی دی. نو سمې زموږ نشته چې علاج وله پوره وکړو. بس لږ څه لږ ډېر دوایانې وله راړو هغې سره خو دی نه ښه کېږي. د دې خو چې پوره علاج وشي دی به خدای پاک ښه کړي. د دوی څه مسله ده او څه نه علاج وله پکار دی؟ دا بس مزغو کمزوري دا خبرې وله نه ورځي او خبرې وله داسې نه ورځي، په څه پوهېږي نه. سکول ته لاړ شي نو اړۍ به وي، واړه پېژني نه، نوم وله نه ورځي چې زه چا ووالم چا ونه والم. موږ یې بوځو چا سره کړم نو هغه ورته وښوئ نو ستاسو ته ورته دغه وکړي. نو بس دې دغه کړي. فضل الله بچی څنګه یې؟ ښایي خبرې کولی شي؟ څه دي خوښ دي بچې چې بل ځل له راځو تال سره و؟ څه درله راوړو؟ فضل الله بچی را سره ناست دی خو د دې نه هم نه دی خبر
چې زما څه خوښ دی یا مې څه نه دی خوښ، یا زما بیماري څه ده، یا بابا څه شو، یا د دې کور د تکلیفات څه دي. کوم چې د سیالو بچی دی هغه هم د دنیا د حالات نه خبره دی. زه خوریان یم د دې خپلې خور د زړه ته چې د دې د زندګۍ هغه راحتونه چې کوم هغه چې څنګه دوی تاسو ته وایي چې خاوند پاک رسېدلی دی، د بچي نه هم دا تمه نشته چې دا به هم لوی شي مزدوري به وکړي، او دا بل کوم ماشوم چې سر په غېږ کې دی دغه هم دماغي کمزوري ده. دا 3 ماشومان دي په دې کې هم دا یو صحیح نه ده، صرف دا 2 ماشومان صحیح دي. د دې کور هېڅ د ګټې وټې څه مخکې مخ په وړاندې د دې کور دا پایه چلېدل. زمونږ د دې خور هم څه ماشین نشته زده کړه، د دوی سکولونه د دوی چې څومره هم دا دغه غواړي نو هر طرف ته د دوی دروازې بندې دي. خو بیا هم تپوس کوو، کوشش کوو چې زمونږ د دې خور داسې یو دغه روان شي چې د دې کور دا ولاړه پایه په دې باندې روانه شي. خورې دا راته ووایه چې څه امید دې شته مخکې د ژوند نه د تېرېدو چې لکه مخکې به هم دا ژوند ښه شي، څه امید لرې؟ چې بس که دا بچي مې خدای پاک ښه کړل او خدای پاک وکړل چې دغه ور او ذهن ښه شو نو بس د دې په سره ناستې د الله په سره د دې په سره نور خو زموږ هېڅ سره نشته. کېږه چې خدای پاک ښه کړی دا دغه دماغ یې ښه شو ښه شو د دې په بس دغه باندې ناست یو. دا جرسي زما جرسي نشته، جاړې راته بوټانې نشته، جرابې نشته. څوک په جر صاحب سي جاړي؟ بس دې په جاړې که نه فضل الله. او د دې نورو ماشومانو برابر دي هر څه؟ نشته، جمع دی، نه بړستنې کمې دي او دغه کم دي، څه شته نه، داسې درکونه لګي. نو چې بړستن هم نشته او په کمرې باندې دروازه هم نشته نو خورئ د شپې خوب کوئ که نه بس هم ټوله شپه دقسې؟ بس چې اور بل کړو نو غره دننه کړو بس ټیم دی بس پاس کېږي نو وخت یې تېرېږي. ټیم څنګه پاس کېږي؟ څونه سخته ده څه لږه راحته هم شته او که نه؟ بس دا ده چې نه کله اور را دننه کړو، کله په دې باندې کمبلې واچوم، کله بیتولایانې واچوم، زاړه دي تکلیف دی که نه. نو که خدای پاک وي چې ته رحم وکړو. په ژوند کې نور څونه تکلیفات دي چې کم تاسو خفه کوي او ستاسو د ژوند نه ډېره زیاته سخته ده درته د هغې شي نه څه داسې تکلیفات دي او څنګه د کور دا حالات تېرېږي؟ بس زموږ د کور د حالات دی که موږ چې موږ که خدای پاک چې ته رحم وکړو دا وارونه خو دغه شي نو ساړه به رانه کېږي. دا واړه مې دغسې ناست دي. او د دې کور دا خرچ خوراک د دې ماشومانو کپړې پیزار خو الرډي شته نه، خو دا چې روټۍ د هغې سره خو هېڅ نه کېږي که نه. کپړو سره خو زه دې بچي د بنین فرمایش کړی او نشته خو وخت تېرېږي، خو د چې روټۍ سره خو څه نه کېږي. هغه سره څه کوئ؟ بس چې روډه چې بس څوک خیر زکات راکړي نه هغې نه له پخه کړم دغه کړم ورکړم ورله بس دغه ته ناست وي. بس نور خو زموږ هېڅ سره نشته. زموږ خو نور یو سړی و بس هغه کور مالک و هغه خدای پاک واغېسته، هغه به پیداونکی کوله بس هغه خدای واغېسته، نور د الله په سره ناست وي. نور زموږ هېڅ سره نشته. هغه د ژوند نه بعد څونه سختې سیوا شوي دي؟ بس هغه د مرګ چې د 8مه میاشت ده، د 8 میاشتې وشو چې بس موږ باندې دغه شان وخت تېرېږي چې زموږ هېڅ سره نشته. الله په سره ناست وي بس چې څوک خیر زکات راکړي پخه کړم وله سړه کړم وله نور زموږ دغه نشته. چې کله څه نه یې خورئ کور کې او تاسو وایئ څوک راکړي هره ورځ خو به یم نه، چې کله نه یې او دا ماشومان غواړي نو بیا ورسره څه کوي؟ بس څه وکړم بس د الله خوښه ده نو الله په سره ناست چې راکړي نو پخه کړم وله چې نه بس دغه شان زه خوا دې خبر لا وکړم نو بس وخوري نو هغه د مرګ نه پس زموږ خوشحالي هېڅ نشته. بس مانه ښه دغه زیات شوی د خوشحالي په موږ نشته. بس دغه وخت یې تېرېږي په موږ باندې زموږ هېڅ سره نشته بغیر د یو الله نه. بچی ته مدرسې ته په څوم کې سبق وایي؟ مدرسې ته چې ځې نو ستا د مدرسې دپاره کم کپړې پیزار وغیره دا بولقه خو دله هم اوس مونږ د دې ګاونډیانو نه غوښتل نشته خپل نو څه ته دې ضرورت دی او څه نشته بچې؟ کتابونو لم پیسې نشته او جامې. اوس چې مونږ رالو بچې جړل دي پسه پسې. یتیم یما یتیم زد مور د لاس بنګړې یما یتیم یما یتیم بیا بللې ونې پلار یې مخې ته شو. پلار پسې جاړي، پلار پسې خفه دي نو یخ که یو استره هغه زموږ نه خدای واخېسته نو خو زموږ هېڅ سره نشته چې مازدیګر شي دی جاړي چې زموږ هغه پلار څه شو. نور خو نه پوهېږي په دې خو پوهېږي چې دا مې پلار ورڅه شو.
چې د پلار د مرګ نه بعد دې استاد ته داسې ضرورت شته چې هغه نه پوره کېږي. د دې خاورې بچې یما یتیم یما یتیم دکان غواړي منطقه سب مدرسې کتابونه له پیسې غواړي. څه ته دې ضرورت دی بچې؟ بل ځل چې موږ راځو څه درله راوړو؟ مدرسې جامې او صادر کتابونو له پیسې. بیا خو راشه بچو سکول ته ځې؟ په څوم کې؟ دا دی اوس پیزارونه نشته، جرابې نشته، بوټان نشته، جرسیانې نشته، موږ له دا واخلې مړاستنې راکړه داسې نشته، ورونه هم نشته، پردې هم رازونډې کړي دي، هېڅ درک نه لګي. پیسې غواړي سکول له موږ له پیسې راکړه، هر سهار پیسې غواړي. دا مدرسې ته دا جینۍ ځي دا وایي ما له پیسې راکړه، هر سهار زما ملګري پیسې وړي، ما نه پیسې غواړي، پیسې زه کوم ځای نه راوړم. پیسې خو پلاران ژوندي وګټي ورکړي وله زموږ خو دغه سره هم نشته، نو دغه کې ورله هر سهار 50 روپۍ دا وړي، دا به د کوم ځای نه راځي. قمرګرو څنګه چې تاسو زموږ د دې خور خبرې واورېدې، د دې بچیانو خبرې مو اورېدې، د کور که کم تاسو وینئ په دې باندې دروازې نشته، پردې پې لګولي. زموږ د دې خور وینا دا ده چې بړستنې نشته، د شپې ماشومانان د یخنۍ د لاسه دا غټ ماشوم دی د تاسو لیدی شئ، دا اوس هم هره شپه په کټ کې متیازې کوي. دا چې کوم د سیالو بچی دی د خبرو نه دی، اوري نه، څه لیدل کتل دغه یې نشته، څوک پېژني نه، یعنې الټه په دې کور باندې بوج دی. دغه بل ماشوم چې کم دی د هغه هم دماغي توازن کمزوري دي. زموږ د دې خور په خپله هم د ملا مسله ده، او د دوی دا زندګي دومره د سختو سره ده. دا ماشومانان نه موږ تپوس وکړو مې څه درله راوړو، نو دا خو تاسو ته ښکاري چې په دې کور کې د یو ماشوم هم په خپو باندې جورابې نشته، داسې ښه سویټرې نشته، کپړې نشته. وایي دې ماشوم اوس ژړل چې ماله سویټر، خو سویټر د کم طرفه، ځکه چې د پلار سوری نشته، او د بیمارۍ پې اوس هم تقریبا 2 تر 3 لکو روپو پورې قرضه ده. دا زندګي ډېره زیاته د سختو سره حله شي چې کله په بچو باندې د سر سوری ورک شي، نو خور بیا خپل بچي ته وخت تېروي چې زه دا به رازلمې شي. دلته خو هغه هم نشته، بچی رازلمې کېږي، لګیا دی غټېږي، ونه یې دنګېږي، خو صرف تر ونې پورې محدود دی، اخوا هېڅ نشته، مزدوري نشي کولی، د خبرې نه دی، د اترو نه دی، څوک د جان پہچان نه دی، جوګه به شي د هغې هر څه. خو که چېرې د دو علاج وشو، د دو علاج مطمئن دی، دی په خپلو خپو ګرځېدی شي، دی اورېدی شي، دی خبرې کولی شي. خو که چېرې د دو علاج وشو او د دې یو ماشوم سره د دې کور دا ټول له ودرېدلې پایه به روانېږي، ځکه چې دا د کور مشر دی، دوی ته د کور دا ذمهواري ده. نن ساعت خو هغه د دنیا د هېڅ حالاتو نه هم ناخبره دی. زموږ د دې خور دا خبرې تاسو واورېدې، د دې خورزې دا مو اورېدې، دیني مدرسې ته ځي چې ماشومان پیسې راوړي، ماشومان کپړې ښایسته راوړي، پیزارونه راوړي، دا تاسو کتی شئ د دوی په خپو تر جورابو پورې نشته. خبره څنګه یو تنظیم د اخلاص ویلفیر ارګنایزیشن د دنیا د ګوټ ګوټ نه مسافر دي، هغوی داسې یتیمانانو بچو ته، داسې بېوسه خویندو ته ځان ورسوئ، کم چې مستحق دي د هغوی د اخلاص، کم چې مستحق دي زموږ د اخلاص ادارې. د پروګرام نوم دی د یتیم آواز، هغه وایي چې هغه یتیمانان ته ځان ورسوئ د چا چې د یو وخت شته او د بل وخت نشته. د هغوی د طرف اوس موږ تاسو له دا 15,000 روپۍ درکوو، او انشاءالله چې بیا به هم هغه خلک د خپلو بچو د رزق نه یو نوڼی راشو کوي، موږ به بیا هم راځو انشاءالله د ډېرو خوشحالو سره. خو دا چا چې دا پیسې را لېږلي هغې خلکو ته رسه وینا ده. دوا به ورته کوم چې کومه دواګانو کې زما به دوا نه خوښي چې هغه دوا ورته زه وکړم چې خدای پاک دې وله ډېر ښکلي ښکلي ورځې ورکړي، خدای پاک دې وله عمرونه ژوندونه ورکړي، خدای پاک دې وله پردې وساتي زموږ سره، خدای دې خوشحاله ساتي. دوا به ورته ډېره ډېره دوا به ورته کوم په مونځ کې. ښه ملګرو، څنګه چې زموږ پروګرام چلېږي د یتیم آواز، دا پروګرام هم د هغې نورو پروګرامونو په شان درد دلته هم ډېر زیات دی، تکلیفات دلته هم زیات دي، سختې دلته هم ډېرې زیاتې دي. خو زمونږ دا بچیان چې کم دي دا د خبرو نه دي، ځکه چې زیاتر پکې دماغي کمزورتیا یې ده، داسې خبرې اترې نه شي کولی. زمونږ د دې خور دا زړه ده کتو دی چې د دوی دا زندګي څومره د سختو سره ده. یو طرف ته خاوند الله تعالی واخیستو، بل طرف ته یې وله زامن هم داسې ورکړي چې د هغوی د دماغي کمزورتیا ده، او ژوند نیمګړی پاتې شوی دی، او مخکې به هم نیمګړی وي. کوشش وکړئ چې د دې خپلې خور سره هم ودرېږئ، نه خو یې څه هنري زده دی، او که چېرې داسې پاتې شوه نو دا کور ډېر نقصان طرف ته روان دی. زموږ به کوشش دا وي چې ستاسو په هغه لږې ډېرې رالیږلو پیسو باندې موږ دې خور ته داسې یو څه روزګار روان کړو چې دوی له د هغې نه 4-5,000 روپۍ میاشه مدن راځي، او دوی چاته لاس ونه نیسي. د دوی دا ژوند که د خوشحالو سره نه وي، خو د ډېر تکلیفاتو سره یې هم موږ نشو لیدی.
الله تعالی دې وکړي چې زموږ د نورو پروګرامونو په شان دې پروګرام سره هم تاسو خپل خوشحالي شریک کړئ. الله تعالی دې زموږ د مسافرونو زموږ چې څونه پښتانه دي الله تعالی دې د دې په ژوند کې ډېر برکت ډېر راحتونه ډېر خوشحالي راولي چې کله ورته هم موږ आवाज کړی دی چې د یتیم आवाज دی نو د یتیم आवाज سره هغه د خپلې بچې د هغې خولې نه نوڼۍ راایستې ده او وایي دا هغه یتیم له ورسوئ د کوم چې د رزق د یو وخت شته او د بل وخت یې نشته. د کیمرامین عمر آیت سره الیاس سهارا له ورکه اجازت د الله په امان. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.